أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. پتیر درس کی د الله پاک په توفیق باندې د ایمان د پاره معنا لغوي ذکر شو. دارنګي د ایمان یعنی د تصدیق لغوي او د تصدیق منطقي په مابین کې فرق ذکر شو. بیا د ایمان د پاره شرعي معنا ذکر شو او دا غین وروسته بیا د کفر تعریف مونږ ذکر کړو، د کفر اقسام هم بیان کړو. پنن درس کې به د الله پاک په توفیق باندې تفصیل المذاهب فی حقیقت الایمان، په باره د حقیقت د ایمان کې به د مذاهب تفصیل کو. اول د فرق اسلامیو مختصر تعارف کو. ګوره طالبانو فرق اسلامیه هغه جماعتونو ته وایي چې ځان اسلام ته منسوبوي او د مسلمان والی دعوه کوي. بیا برابر خبره ده چې گمراوي او که په صحیح لار باندې روان وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې ودرې او یا فرقې جوړ شي، نور ټول به په دوزخ کې وي بغیر د یو جماعت نه. صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله هغه یو جماعت به کوم یو وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما انا علیه و اصحابي، ترمذی کتاب الایمان، یعنی نور ټوله به پور کی وی، صرف هغه ډله به بچوي چې زما او زما د صحابه په طریقو باندې روان وي. یعنی نور ټوله گمراه فرقې دي بغیر د اهل سنت والجماعت نه. بیا اهل سنت والجماعت څلور ډلې دي. اول محدثین، دویم متکلمین اشاعره، دریم متکلمین ماتوریدیه او څلورم صوفیه. دا څلور وړه اهل سنت والجماعت دي. محدثین په عقایدو کې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله متبعین دي. اشاعره عموما د امام شافعی او د امام مالک رحمهم الله نه درانقل شو عقایدو تشریح او ترویج کوي. او ماتوریدیه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او د اصحابنا درانقل شو عقایدو تایید او تفصیل کوي. په محدثینو باندې سما غالبه ده او اشاعره او ماتوریدیه د قرآن او د سنت نه ثابت شده عقاید په عقلی دلایل باندې ثابتي. د اشاعره او د ماتوریدیه اهم مقصد عقلی اعتراضات ته جوابونه دي. دوی د عقل او د نقل د توافق په ذریعه مسائل ثابتي. او بیا د صوفیو په نیزه زیات اهمیت اشراق نوری ته حاصل ده. کشف الباری جل اول صفحه 501 او فضل الباری جل اول صفحه 200 الضابطه فی المذاهب فی الایمان. د فرق اسلامیه او د تعارف نورسته تفصیل د مذاهب په حقیقت د ایمان کې د الله پاک په توفیق ذکر کو. ګوره طالبانو محل د ایمان بیا قلب وی فقط، یا بلسان وی فقط، یا بقلب او لسان دواړه وی، او یا بقلب او لسان او جوارح درې واړه وی. نو په محل د ایمان کې څلور احتمال دي. که محل د ایمان قلب شي فقط دا یو احتمال ده. نو بیا په دې کې درې مذهب دي. اول مذهب د محققینو ده چې ایمان فقط د تصدیق قلبی نه عبارت ده، اقرار باللسان او اعمال د عوارض په مرتبه کې معتبر دي. او دویم مذهب د مرجئه ده، دوی وایي چې ایمان فقط د تصدیق قلبی نه عبارت ده او اعمال لغو او هدر دي. دوی وایي چې لکه څرنګه چې په حالت د کفر کې طاعت لغو ده، نو همدارنګ په حالت د اسلام کې معصیت لغو ده. او دریم مذهب د جهمیو ده، دوی وایي چې ایمان عبارت ده فقط د معرفت قلبینا، به معرفت عام ده چې اختیاری وي او که غیر اختیاری وي. د دوی پنیزه د دې جهمیو پنیز پکار ده چې ابو طالب او هرقل مسلمانان
ځکه چې دوی ته معرفت اختیاري حاصلو. نو درې مذاهب په دې کې شو چې محل د ایمان قلب شي فقط. یو مذهب د محققینو، دویم مذهب د مرجئه او دریم مذهب د جهمیو. دویم احتمال دا دی چې محل د ایمان لسان شي فقط. نو که محل د ایمان لسان شي فقط نو په دې کې درې مذهب دي. اول مذهب د کرامیو دی، او دویم مذهب د یحیی بن سعید القطوان دی، او دریم مذهب د الفضل الرقاشی او د الغیلان الدمشقی دی. اول مذهب د کرامیو په کې دا دی چې ایمان فقط د اقرار باللسان نه عبارت دی، تصدیق بالقلب او عمل بالجوارح ته ضرورت نشته د دوی پنیز. شیخ الاسلام علامه شبیر احمد العثماني رحمه الله فرمای چې د دوی د مذهب تحقیق چې وکړي شو نو معلومه شه چې دوی چې ایمان د اقرار باللسان نه عبارت وای نو دا صرف د احکام دنیوي او په اعتبار سره وای، یعنی د اسلام دنیوي احکام به تر هغه پورې ور باندې نه جاری کیږي تر څو چې اقرار باللسان ونکي. او د اخروی نجات د پاره دویم تصدیق اخروی ضروری گنی، لہذا د دوی د اهل سنت والجماعت سره ډیر اختلاف نشتا. کشف الباری جل اول صفحه 1520 او فضل الباری جل اول صفحه 245. دویم مذهب د یحیی بن سعید القطوان دا ده چې ایمان عبارت ده د اقرار لسانی نه خو بشرط التصدیق القلبی. او دریم مذهب د الفضل الرقاشی او د الغیلان الدمشقی دا ده چې ایمان عبارت ده د اقرار لسانی نه بشرط المعرفه القلبی. ټول شپږ مذاهب شو او دو احتمالات ذکر شو. یو دا چې محل د ایمان قلب شي فقط، په دې کې درې مذاهب. دویم دا چې محل د ایمان لسان شي فقط، نو په دې کې درې مذاهب شو. دریم احتمال دا دی چې محل د ایمان قلب او لسان دواړه شي، نو په دې کې درې مذاهب دي. اول د امام ابو حنیفه رحمه الله یو روایت ده، دویم د اکثر فقهاو مذهب ده، او دریم د بعض علماو مذهب ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله نه یو روایت دا ده چې ایمان عبارت ده د اقرار باللسان او د معرفت بالقلب مجموعین. او د اکثر فقهاو مذهب دا ده چې ایمان عبارت ده د اقرار لسانی او د تصدیق قلبی مجموعین. البته د دوی په نيزه تصدیق جزء اصلی ده او اقرار لسانی جزء زائد ده چې کله کله ساقطیږي لکه د اکراه په حالت کې. او مذهب د بعضو دا ده چې ایمان عبارت ده د اقرار باللسان او د اخلاص بالقلب نه. او څلورم احتمال دا ده چې محل د ایمان لسان شي، لسان، جنان او جوارح درې وړه شي، ژبه، زړه او اندامونه درې وړه محل د ایمان شي. نو په دې کې درې مذاهب دي. اول مذهب د محدثینو ده، دویم مذهب د معتزله ده، او دریم مذهب د خوارجو ده. د دې درې واړو په نیز ایمان عبارت ده د تصدیق قلبی، اقرار لسانی او عمل د جوارحونه. لیکن د دوی په مابین کې فرق دا ده د درې واړو په مابین کې چې محدثین فرمایي چې په انتفاع د اعمال او انتفاع د ایمان ناراضي، او معتزله او خوارج وایي چې په انتفاع د اعمال او انتفاع د ایمان راضي. بیا خوارج وایي چې انتفاع د ایمان راغله نو په کفر کې سړی داخليږي، او معتزله وایي چې په کفر کې نه داخليږي بلکې د ایمان او د کفر په مابین کې پاتې کیږي. د دې دواړو فرقو په دې باندې اتفاق ده چې فاسق مخلد فی النار ده. معتزله ورته مخلد فی النار وایي او خوارج ورته مخلد فی النار وایي. دا 12 مذاهب شو په حقیقت د ایمان کې. د دین وروسته بیا ضمنی یو مسله درته ذکر کوم. په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې د ارجاء اعتراض. بعضی کمزرف خلق په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې اعتراض کوي چې امام صاحب د مرجئه نه وو، د مرجئه په شان د عمل په ضرورت باندې قائل نه وو. دا اعتراض بالکل غلط ده.
ځکه چې محققین او علما تصریح کړي دا چې مرجئه په دوه قسم دي. یو مرجئه مبتدعه چې اعمال ته هدر او لغو وي، او دوهم مرجئه اهل سنت چې اعمال جز د ایمان نه ګڼي او د عوارض په مرتبه کې ضروری ګڼي. وګوره الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل صفحه 352، ایقاظ نمبر 22 فی بیان معنی الارجاء السنی والبدعی. بعض علماء امام صاحب ته مرجئه اهل سنت ویلی دي، لیکن مونږ وایو چې په امام صاحب باندې چې کوم اعتراض شوی دی مونږ د لقب په مرتبه کې نه منو، ځکه چې امام صاحب اعمال ته هدر نه وایي بلکې خپل مرتبه ورکوي. امام صاحب فرمایي چې اصل الاصول او بنیاد تصدیق دی، او د اعمال مرتبه د تصدیق نه وروسته ده. که تصدیق نو بیا اعمال هیڅ حیثیت نه لري، او چې تصدیق وی لیکن اعمال نه نو بیا هم انسان جنت ته تللی شي. باقی امام صاحب هغه خلکو ته کافر وایي کوم خلق چې اعمال غیر ضروری ګڼي. کشف الباری جل اول صفحه 582. فإن قیل چې د احناف تعبیر داسې دی لکه د مرجئه، دواړه ایمان عبارت وای د تصدیق بالقلب نه. د مرجئه تعبیر هم دا دی چې ایمان عبارت دی د تصدیق بالقلب نه، او امام صاحب هم فرمایي چې ایمان عبارت دی د تصدیق بالقلب نه. مونږ ورته دو جواب کوو. اول جواب تحقیقی دی چې د احناف تعبیر داسې دی چې ایمان تصدیق بالقلب ته وای او اعمال د عوارض په مرتبه کې ضروری دي، او څوک چې اعمال ته هدر وای هغه کافر دی، او دا د مرجئه تعبیر نه دی. احناف ورته صرف جز نه وای لیکن ضروری ګڼي، او مرجئه ورته غیر ضروری وای. نو د ضروری او د غیر ضروری په مابین کې څومره فرق دی؟ دویم الزامی رد په دغه خلکو باندې کو چې په امام صاحب اعتراض کوي چې د امام صاحب تعبیر داسې دی لکه د مرجئه. نو موږ دی خلکو ته وایو چې د دې معترض ستاسو تعبیر داسې دی لکه د خوارج او د معتزله، نو تاسو په خپل تعبیر کې تاویل کوئ او د امام صاحب په تعبیر کې د تاویل نه تختی. دا کوم انصاف دی؟ که څوک اعتراض وکړي چې د احناف د تعبیر په وجه باندې د اعمالو اهمیت کمیږي، مونږ ورته جواب کوو چې ستاسو د تعبیر په وجه په مسلمانانو کې نا امیدی پیدا کیږي. امام صاحب دا تعبیر کړی دی چې ایمان عبارت دی د تصدیق بالقلب نه، اعمال د عوارض په مرتبه کې ضروری دي. نو که د دې تعبیر په وجه د اعمالو اهمیت کمیږي، نو څوک چې ایمان عبارت وای د تصدیق بالقلب، اقرار باللسان او عمل بالارکان نه، نو چې انتفاع د اعمال راغله ورسره انتفاع د ایمان راځي، نو د دې په وجه خو بیا په مسلمانانو کې نه امیدی پیدا کیږي. بیا که تاسو په کې تاویلات کوئ چې نه په انتفاع د اعمالو انتفاع د ایمان نه راځي، اگر چې جز دی خو په انتفاع د دې جز انتفاع د کل نه راځي، نو داسې تکلف چې تاسو په کې کوئ نو احناف هم داسې تاویلات کوي. که څوک داسې اعتراض وکړي چې د احنافو د تعبیر په وجه د مرجئه او حوصله افزایی کیږي، نو مونږ وایو چې بیا د محدثینو د تعبیر په وجه د معتزله او د خوارج حوصله افزایی کیږي. خوارج او معتزله اعمال ته د ایمان نه جز وای، او محدثینم اعمال ته د ایمان نه جز وای. نو دا خو د معتزله او د خوارج حوصله افزایی شو. که څوک اعتراض وکړي چې ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې احناف د عقیدې په اعتبار سره اعمال ضروری ګڼي، صرف د جزئیت من الایمان نه انکار کوي، نو دا د عقیدې بدعت نه ده لیکن په بدع الاقوال کې داخل ده. فتح الملهم جل اول صفحه 445 کې د ابن تیمیه رحمه الله دا قول را نقل کړی دی چې اعمال جز نه ګڼل دا بدع الاقوال ده، بدع فی الاقوال ده. لیکن من جواب کو چې ټول فقهی حد بندیانی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صراحتا ثابت دي او نه د صحابهونه. مثلا لکه د المنز فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروهات وغیرہ
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صراحتا نه دي ثابت او د صحابو نم صراحتا نه دي ثابت. همدارنګه د محدثینو اصطلاحات لکه صحیح لذاته صحیح لغیره حسن لذاته حسن لغیره وغیره دا ټول اصطلاحات نه صراحتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او نه د صحابه کرامو نه، لیکن بیا هم ټول امت مني او د دې مطابق عمل کوي. نو همدارنګه د ایمان په باره کې حد بندي چې اوله مرتبه د تصدیق ده او وروسته مرتبه د اعمالو ده، دام بدعت فی الاقوال نه ده. که څوک دا اعتراض وکړي چې د امام صاحب نه نقل دي چې الایمان هو المعرفه، لکه ما په هغه ځای کې تاسو ته ذکر کړو هغه 3 نمبر احتمال کې چې محل د ایمان قلب او لسان دواړه شي، نو الته د امام صاحب ته یو منسوب روایت داو چې ایمان عبارت ده د اقرار باللسان او د معرفت بالقلب نه. نو په یو روایت کې امام صاحب ایمان ته معرفت وی، الایمان هو المعرفه، او معرفت اختیاری او غیر اختیاری دواړه قسمه کېدلی شي، حالانکه معرفت غیر اختیاری په ایمان کې نه ده معتبر. نو څنګه امام صاحب فرمایي چې الایمان هو المعرفه، تاسو ورته جواب ورکئ چې د ایمان تعریف په معرفت سره یوازې امام صاحب نه دی کړی، د ایمان تعریف په معرفت سره حضرت علی رضی الله عنهم کړی دی او حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله کړی دی، فیض الباری جل اول صفحه 250. همدارنګه د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د تشریح معلومیږي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای الیقین الایمان كله، صحیح البخاری جل اول صفحه 6 فاتحه کتاب الایمان، یعنی یقین ټول ایمان ده او یقین علم ده، اختیاری او غیر اختیاری دواړو ته شامل ده. نو لکه څرنګه چې د دې حضراتو په اقوالو کې تاویل پکار ده، نو د امام صاحب په قول کې تاویل ده. اول تاویل د امام صاحب په قول کې دا ده چې امام صاحب فرمایي الایمان هو المعرفه، نو معرفت اصل کې موقوف علیه ده د پاره د ایمان، نو ذکر د موقوف علیه ده د امام صاحب په دی وینا کې، او مراد ترې موقوف یعنی تصدیق ده. لکه امام طحاوی رحمه الله چې د امام صاحب نه د ایمان تعریف په تصدیق سره را نقل کړی ده. نو اصل د ایمان تعریف په تصدیق سره کیږي، خو په کم ځای کې چې په معرفت سره شوی نو الته ذکر د موقوف علیه ده او مراد ترې موقوف ده. دویم تاویل پکې دا ده چې د امام صاحب مطلق معرفت نه ده مراد، بلکې هغه معرفت مراد ده چې د ریاضت او د مجاهدین وروسته حاصل شوی وي، او د ریاضت او د مجاهدین وروسته معرفت اختیاری حاصلیږي، او صاحب د دې معرفت ته عارف ویل کیږي. او دریم تاویل پکې دا ده چې د امام صاحب مراد هغه معرفت ده کوم چې د دلایل او وروسته حاصل شوی وي، او د دلایل او وروسته معرفت اختیاری حاصلیږي. دې ته ایمان استدلالی وای چې په مقابل د ایمان تقلیدی کې راځي. ضمنی یو بل مسله بم درته ذکر کوم چې الایمان التقلیدی معتبر ام لا، تقلیدی ایمان معتبر ده کنه ده معتبر؟ د معتزله او پنیز تقلیدی ایمان معتبر نه ده. بعض خلکو دا قول د امام ابو الحسن اشعری طرف ته منسوب کړي ده، لیکن دا نسبت صحیح نه ده. امام ابو القاسم قشیری رحمه الله فرمای چې دا قول د امام ابو الحسن اشعری رحمه الله د شان نه ډیر بعید ده. کشف الباری جل اول صفحه 515. د ټولو اهل سنت والجماعت مسلک دا ده چې تقلیدی ایمان معتبر ده. ټول په دې پوهیږي چې د کشرانو د خپل مشرانو په کارونو باندې شرح الصدر کیږي، لہذا په تقلیدی ایمان کې تصدیق موجودی. همدارنګه ګورئ که تقلیدی ایمان معتبر نشي نو پکار ده چې په عهد د رسالت او په عهد الخلافت کې داسې یو محکمه جوړه شوې وي چې په اسلام کې داخلي دونکو ته دلایل ورخودلې وي.
حالان کې نه په عهد نبوي او نه په عهد د خلفاو کې داسې و محکمه وا چې په اسلام کې داخلي دونکو ته دلایل ورخودل. لہذا دا ایمان معتبر ده، لیکن استدلالی ایمان د تقلیدی ایمان په نسبت سره اعلا او افضل ده. اخیری پنن درس کې به یو خبره دام درته ذکر کم چې په محدثینو باندې اعتراض راځي. مخکې خو تاسو ته ما دا خبره ذکر کړه چې که محل د ایمان قلب، لسان او ارکان جوارح درې واړه شي نو په دې کې درې مذهب دي. یو مذهب د محدثینو ده، دویم د معتزله ده او دریم د خوارجو ده. دا درې واړه ډلې وایي چې ایمان عبارت ده د اقرار باللسان او تصدیق بالجنان او عمل بالارکان نه. خو فرق دا دی چې محدثین وایي چې په انتفاع د اعمالو انتفاع د ایمان ناراضي، او معتزله او خوارج وایي چې په انتفاع د اعمالو باندې انتفاع د ایمان راځي. اوس په محدثینو باندې اعتراض راځي چې کله ایمان د اجزاء ثلاثه نه عبارت شو نو په انتفاع د جز سره خو انتفاع د کل راځي، نو تاسو ولی په انتفاع د اعمالو سره انتفاع د ایمان نه راولئ؟ نو دوی جواب کوي. یو جواب کې مغالطه د صحیح جواب نه ده، دویم صحیح جواب درته ذکر کوم. د مغالطه والا جواب دا دی چې بعض علما فرمایي چې اجزا په دوه قسم دي، یو اجزای حقیقیه او دویم اجزای عرفیه. اول اجزای حقیقیه دی ته وایي چې د کل قوام ترې راغلی وي، او اجزای عرفیه دی ته وایي چې د کل قوام ترې نه وي راغلی. لکه د ونې څانګې دا اجزا عرفیه د ونې دي، د ونې قوام په څانګو په پاڼو نه ده. نو اوس په انتفاع د جزء حقیقی سره انتفاع د کل راځي، خو په انتفاع د جزء عرفی سره انتفاع د کل ناراضي. لکه د ونې څانګې چې غوڅ کړي نو بیا مو ونه نه ختمیږي، ونه باقی وي. نو عمل د ایمان د پاره جزء عرفی ده چې جزء تزیینی ورته وي. لیکن په دې جواب کې مغالطه ځکه ده چې په انتفاع د جزء عرفی سره انتفاع د کل حقیقی ټیک د ناراضي، لیکن په انتفاع د جزء عرفی سره انتفاع د کل عرفی خو راځي. نو کونه کل عرفی وي او څانګې ورته اجزا عرفیه وي، نو په انتفاع د څانګو انتفاع د کل عرفی راځي. لکه په انتفاع د جزء حقیقی سره چې انتفاع د کل حقیقی راځي، نو دارنګ په انتفاع د اجزا عرفیه سره یا د جزء عرفی سره انتفاع د کل عرفی راځي. نو خو جواب دا ده علامه ابن تیمیه رحمه الله کړه ده. دا دویم جواب ده چې ګوره یو مطلق ایمان ده یعنی نفسی ایمان، او بل ایمان مطلقه یعنی کامل ایمان ده. نو عمل د ایمان مطلق یعنی د ایمان کامل د پاره جز ده، د مطلق ایمان یعنی د نفسی ایمان د پاره جز نه ده. فضل الباری جل اول صفحه 254. او امام صاحب هم په دې کې اختلاف نه لري. امام صاحب فرمایي چې عمل د نفسی ایمان نه جز نه ده، د کامل ایمان نه امام صاحب هم جز ګڼي. نو د محدثینو او د محققینو په مابین کې نزاع لفظی پاتې شو. محققین فرمایي چې اعمال په نفسی ایمان کې نه دي داخل، په کامل ایمان کې داخل دي، او محدثین په کامل ایمان کې داخل ګڼي.